بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمندو کتونکو د الیکشن 2022 په سلسله کې په دویمه مرحله کې ووټینګ شروع دی چې په مختلف ضلعو کې وي. په دغه سلسله کې نن ووټینګ کېږي او دا وخت زه د وخان جانان په مین بازار شاپور شانګله کې ولاړم چېرته چې دوه پولینګ سټیشن دي او په دغه پولینګ سټیشنو باندې تر دا دمه پورې ووټونه شروع دي د مانځه وقفه کېدو واله ده او دلته کې بازار ډېر زیات سجاو شوی دی. تاسو که زما شاته وګورئ نو ګڼه ده او په هر طرف باندې لکه د جشن په شانته د بینرونه او د مختلف پمپلیټسونه بازار سجاو شوی دی. مختلف سټال لګېدلي او په دغه سټال کې د هرې پارټۍ خپل کسان لګیا دي او خپل ووټران فیسیلیټ کوي. راځئ مخکې ځو او د دې ځای کې چې کوم خلک ولاړ دي د دې نه تپوسونه کوو چې د الیکشن په حواله څه وایي. اوورال د شانګلې څلورو تحصیلونو کې به څه پوزیشن وي د پی ټي آی سره د نورو ملګرو؟ زما د ذهن مطابق انشاءالله د الپورۍ تحصیل به زمونږ وي، د پورن تحصیل به زمونږ وي جی او زه امید لرم چې د بوشام تحصیل به هم پی ټي آی کوي. د عدم اعتماد په دې الیکشن باندې اثر غورځېږي؟ د عدم اعتماد په دې الیکشن باندې خو اثر ځکه نشي غورځېدی چې عدم اعتماد لا نن هغه اخرنۍ ورځ د الیکشن کمپاین هم ختم شي دی. هر سړي ډیسایډ کړی دی چې زما څه حساب دی. جی جی د عدم اعتماد د لوکل ګورنمنت سره خو دومره زیات اثر انداز کېدل پکار نه دي. او څه پوزیشن دی دلته کې په شانګله کې د پی ټي آی؟ زما نوم محسن علي خان دی، د شاپور سره تعلق ساتم، الپورۍ تحصیل سره دی. جی نو انشاءالله دې ټایمه پورې چې کوم پولینګ روان دي په کوم سټیشنو باندې موږ رابطه کوو زموږ کوم ایجنټس دي هغوی سره او په خاص طور غوربند سایډ باندې او د شاپور کې کوم صورتحال چې روان دی زموږ په کلي کې نو کاڼه په دې ایریا باندې نو پی ټي آی په ټاپ باندې انشاءالله. جی جی او امید لرو انشاءالله الله پاک نه چې که خیر انشاءالله ګټه به د پی ټي آی وقار من تحصیل ناظم او د دې اساس ناظم څوک به وي؟ وقار احمد خان. وقار احمد خان. نور څلور تحصیلونه څوک څوک ولاړ دي؟ نو څلور تحصیلونه نه یو عبدالمولا ولاړ دی پورن تحصیل نه جی د بشام نه سدید الرحمن ولاړ دی جی او دغه تحصیل نه د چکیسر تحصیل نه چټان ولاړ دی. خاجي او د دې د ویلیج کونسل څه پوزیشن دی؟ د کوم یو جی د دې ویلیج کونسل تاسو چې د کوم دې دی؟ ویلیج کونسل خو ماشاءالله دې ټایم پورې زه په خپل حالت کې موجود هم جی نو پی ټي آی پټه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بابر امیر دی او تاسو د دې شاپور سیمې سره دی. جی جی او انشاءالله پر امید یو الان ساتي پوزیشن ډیر ښه مضبوط روان دی. جی جی اور دغه نه پولینګ نه بعد به پته لګي. جی جی نو موږ خو د دې ټول عوام نه دغه اوورال شانګله کې څلور تحصیل دي. په دې کې تاسو څه ګڼئ چې د چا مقابله ده د ان پی څه پوزیشن دی؟ نو انشاءالله چې په دوه تحصیلو خو به ان پی کلین سویپ کوي هغې خو بلا مقابله به ګټي انشاءالله. جی جی په دې نور هم پر امید یو چې ټول وګټي. جی جی زمونږ هغه نیک خواهشات ورسره دي. نور خو د عوام فیصله ده چې عوام څه فیصله وکړه. جی جی مقابل څوک ګڼئ تاسو وایئ چې ان پی مقابله کې به بل څوک وي؟ نو ما ته خو داسې ښکاري چې وقار خان به جی جی د پی ټي آی. جی جی ٹھیک ده. خپل ووټرانو ته څه پیغام ورکوئ؟ بس خپل ووټرانو ته خو دغه پیغام ورکوو چې کم پارټۍ کې مطلب چې څوک په کومه کښېنو هغې له دې ووټ ورکړي. او دا کوم خلک چې په یوه پارټۍ نه لاړ شي او بیا ووټ بل له ورکړي هغې باره کې څه وایئ؟ نو هغې باره کې به څه ووایو؟ نو دا مخامخ منافقت شو. مطلب دا دی چې اوس به په دې شاپور خلکو په موږ باندې دوباره یو اعتماد وکړو چې هغې ته زما ورور ولاړ دی انوارالحق ایډوکیټ کړو. جی جی او هغې د تقریبا چې د حالاتو نه دا پته لګي چې دې خلکو سره خپله مینه وکړه. او جی 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 ستاسو بس موږ خو ډېر مطمئن یو چې دا خلک نور ستړی شوي دي. جی جی یو اواز و لاندې الیکشن کې موږ د خلکو ته تمه وه، خاص کر پی ټي آی ته تمه وه جی چې موږ دا غریب خلک وو هغې کې موږ تنګ کړي هم نه دي. جی خو هغو حکومت کې دې خلکو ته پته ولګېده چې هغې کې صرف رسوایي ده، جړه ده، فریاد دی، مهنګایي ده، بس نور هېڅ نشته. مارتوم چې دی مارتوم باندې خو بلکل انشاءالله زموږ بېوټه چې دی هغه به ګټو. کوم ته چې طاهرزیب خان ولاړ دی هغه حالات دا دي چې یاره موږ خبر شو چې بیخي لکه زموږ جیت دی او په دې نورو کې مقابله روانه ده. او بیا په کړه باندې موږ اثر زموږ په تحصیل چې دی الپورۍ باندې هغې کې ټیک ده زموږ پارټۍ باندې لږ اثر شته چې کوم لوکل مضبوط کینډیډیټ ولاړ دي خو هغه یوازې به موږ له په غوربند کې راګرځي ولې چې موږ خپله پارټۍ درې پیره عزت چې دی هغه غوربند له ورکړی نو هغه خلک به د عطاالله خان سره مینه کوي او انشاءالله ان پي به کامیابوي. رور دا راته ووایه ته د پی ټي آی مبلر ځان نه تړلی په خپله باندې معذوره یې پی ټي آی د خلکو دپاره څه وکړل چې ستا دپاره څه داسې خاص کار کړی چې د هغې نه دومره متاثره چې د معذوره کېدو باوجود تا ځان نه مبلر د هغې تر کړل او نن دې ووټ هغې دپاره ورکړه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه زه د اواز نیوز ډېر شکرګزار یم چې هغوی زموږ خبره مخې ته کړې دي. زه د پی ټي آی ځکه ملګری یم چې زه د دواړو لاسونو ډسیبل یم، سپیشل پرسنټ یم. زما د علاقې نه دلته مشیر پاتې شوی دی، زما د علاقې نه ډاکټر عبدالله مینی پاتې شوی دی، چونکې زه د هغو سره میلاو شوی یم چې زه په رایټینګ پښتو کوم. زما کې ټیلنټ شته، ما له په ډسیبل کوټه کې نوکري راکړئ. تعلیم نشته جی ما ما سم پاس دی جی، ما میټرک کړی دی جی، زه رایټینګ پښتو کوم، ټول کار پښتو کوم. مالا نون لیگ یوې پارت ټایم کار نه دی کړی، کله به یو غر ویشتو کله به بل غر ویشتو. زه په 28 ډسمبر چونکې زه یم د دې شنګلې یو هم په پېښور کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په یو دوره باندې پېښور ته راغلی و. زه د هغوی سره میلاو شوم، ما هغوی ته خپل فریاد وکړو چې زه د دواړو لاسونه پیدایشي طور ډسیبل یم، ما له د معذورو په کوټه کې نوکري راکړئ. جی هغوی ما له نوکري راکړه د معذورو په کوټه کې، زه یې نوکر کړم. ما ته موږ د مدینی ریاست جوړو، دا دی چې د مدینی ریاست ته خپل وزیر اعلی سره میلاو شوی؟ جی جی بالکل، زه سیم صاحب سره میلاو شوی یم. زه د وزیر اعلی هاوس میلمه جوړ کړم چې د پاکستان په تاریخ کې دا اولنی ځل دا کار شوی دی چې وزیر اعلی ډسیبل کس ځان سره خپل په ګاډي کې کینولی جي. پاکستان په تاریخ کې مخکې دا کار نه دی شوی. ما زه دا هغه مخکې پیژندو؟ نه پیژندې جی، نه ته ورسره څنګه میلاو زه خو چې دی راغلی و تاڼې ته په دوره باندې ما ور ټوپ کړو چې سر زه ډسیبل یم، دا د پی ټي آی حکومت دی، ما ته دې نوکري میلاو شي. هغوی ویل بالکل جی دا ستاسو حق دی، موږ د مدینې ریاست جوړو، تا ته به نوکري میلاو شي. جی بالکل ما ته نوکري میلاو شوې ده. زه په دې کلي کې نوم، دا ټول کلی ولاړ دی ګواه دی، ولې چې ما چا څخه نه کول. اوس زما نوکري شوې ده، زه ډېر په عزت شوی یم، د معذورتیا په وجې ما ته نوکري میلاو شوه. زه د هغه ډېر شکرګزار یم. زما د علاقې نه چې کوم مشیر راغلی دی، د مشرف رور راغلی دی، هغه ته ما پښتو باندې خط ولیکو چې سر ما په ډسیبل کوټه کې نوکر کا. هغه ما ته څه کار نشي کولی، زما په دیره کې کښېنه، ما نه خپل غلام جوړو. زه دا وایم چې عمران خان او وزیر اعلی محمود خان الله پاک دې هغو له تا حیات حکومت په دې KPK کې ورکړي، ولې چې هغو د معذورو د یتیمانانو د محتاجو خیال ساتي. خلکو له دا پیغام ورکوم چې د خدای لپاره د دې بهټ ملګري شئ، ولې چې دا د معذورو د یتیمانانو د عاجزانانو خیال ساتي. یو سړی دی ما ته وګوري زما لاسونه نشتي، دا مدینې ریاست دی جي چې ما ته نوکري میلاو شوه، زما لاسونه نو. زه هرې پارټۍ پسې تلم، زه NP پسې هم تلم، زه په هر پارټۍ پسې تلم، زه په امیر مقام پسې تلم. ما یو سړی نه دی پرېښی، یو در مې نه دی پرېښی، ما له چا کار نه دی کړی، ما ته انکار شوی دی. صرف د PTI په حکومت کې ما ته نوکري نو یو طرف ته خو ګراني د خلک چې د ځان له وړه نشي اخیستی، بل طرف ته خلک وایي دا یهودي ایجنټ دی او ته دومره صفت کوي. زه کومه چې ګراني چې دا یوازې په پاکستان کې نه ده او سیز هم ګراني نه دي. که تاسو بهر ملک ته لاړ شئ، ګراني په هر ځای کې ده. او جی او د خلکو د وینا مطابق دلته کې د پاکستان تحریک انصاف پرډه باری ده چې په هر یو تحصیل کې د هغې مقابله د مختلفو پارټو سره لکه پاکستان پیپل پارټي، عوامي نیشنل ګوند او د پاکستان مسلم لیگ سره دا په چکسر کې صرف د جمعیت علماء اسلام پرډه دا وخت پورې باری لګي. نن ماښامه پورې به پته ولګي چې د شانګلې اقتدار به د چا سره راځي. د وخان جانان، شاپور، شانګله.